Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. And Musara, the second year, you topic the oxide, types of oxide, acidic oxide, basic oxide, neutral oxide, empiric oxide. The second year, first chapter, first kum chapter the unit number 13 kum shuru the munk S and P block element. Nan Musara topic the oxide, oxide satawali she types of oxide. Mung oxide कला चे मुंग सरा यू कंपाउंड दी ऑक्सीजन po वजह जुड़ी आगत मुंग गेले शो ऑक्साइड binary compound of oxygen are called oxide like phosphorus oxide sulfur dioxide carbon dioxide da मुंग सरा चे टोटली मुंग सरा दी ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम ऑक्साइड da मुंग सरा टोटली चे दी binary compound of oxygen are called oxide binary compound of oxygen binary compound of oxygen are called oxide oxide misal لكن من سر ده phosphorus oxide sulfur trioxide ده من سر چه ده من سر oxide ده total من سر ده oxide ده ویلی چه oxygen binary compound شوه ده the oxygen هغه تمون گله شو binary compound of oxygen are called oxide اوس binary compound څه ته ویلی شي binary compound made of two element only are called binary compound دغه مونږ له شو binary compound چې کله binary د دوو element نه یو compound جوړ شو مطلب دا چې هغه ته مونږ له شو binary compound کچېرې oxygen جوړ شو هغه ته مونږ له شو binary compound of oxygen نه oxide یا binary compound of chloride یعنی د کلورین د دوو کلورینو په مانځ کې چې کله بوند جوړ شو دغه ته مونږ له شو binary compound of chloride binary compound هم غو په جوړ چې کله موږ سره د دوو element په مانځ کې باوند جوړ شي یعنی دوو element یو داسې compound چې هغه د دوو element نه جوړ وي دغه ته مونږ له شو binary compound چې کله موږ بیا یې چې binary oxide نه binary compound of oxygen are called oxide موږ دغه ته ویلی شو چې هغه د oxygen په وجه جوړ وي دغه ته مونږ له شو oxide مونږ types of oxide acidic oxide basic oxide neutral oxide empiric oxide اول به زه acidic oxide راخلم acidic oxide د یو داسې oxide ده چې دا non metallic oxide ده چې کله ته water ته add کې دا موږ ته روکوي چې شی acid non metallic oxide دی موږ سره چې کله water ته add کو دا موږ ته acid روکوي certain या non-metallic oxide when add in water produce namun to rokawi چې acidic solution
دغه مونږ ویلی شو ایسیډیک اکساید. ایسیډیک اکساید هغه اکساید دی چې دا مونږ سره نان میټالیک اکساید دی چې کله واټر ته ایډ کو دا مونږ ته برو کوي ایسیډ. ایسیډیک ان نیچر برو کوي، ایسیډ سولوشن برو کوي. که زه مثال واخلم ما یو مثال راخواستم پیپور او 10 دم واټر ته ایډ کړو چې واټر مالیکول ته مو ایډ کړو چې واټر مالیکول مو ته برو کی مخته 3 phosphoric acid na 4 phosphoric acid 4 H3PO4 دغه مونږ ویلی شو مطلب دا دی چې دا مونږ سره نان میټالیک اکساید دی خو چې کله واټر ته مو ایډ کړو مونږ ته راکړو ایسیډ دغه مونږ ویلی شو فاسفورک ایسیډ. فاسفورک ایسیډ دغه مونږ ویلی شو نان میټالیک اکساید دی خو چې واټر ته ایډ کو مطلب دی چې مونږ ته ایسیډ روکوي. که زه بل مثال واخلم SO3 plus H2O دا مونږ سره نان میټالیک اکساید دی. دا چې شی دی دا مونږ سره نان میټالیک اکساید دی واټر ته مو ایډ کړو مونږ ته به راکړي مونږ سره 2 هایدروجن دی. زه به خپل 2 هایدروجن ولګوم H2 یو سلفر دی یو سلفر به زه ولګوم S یو اکسیجن دا دی 3 اکسیجن دا دی H2SO4 دغه ته مونږ ویلی شو سلفیوریک ایسیډ. سلفیوریک ایسیډ د کمپاوند ته مونږ ویلی شو سلفیوریک ایسیډ. نان میټالیک اکساید دی واټر ته مو ایډ کړو مطلب دی چې مونږ ته ایسیډ راکړو. مونږ سره یو بل دی چې هغه ته مونږ یا که زه بل مثال واخلم CO2 plus H2O دا مونږ سره نان میټالیک اکساید دی واټر ته مو ایډ کړو مونږ ته به راکړي مونږ سره 2 هایدروجن زه به خپل 2 هایدروجن ولګوم یو کاربن دی یو کاربن به زه خپل ولګوم 2 اکسیجن دا دی دا دی ټوټل SOCO3 دغه ته مونږ ویلی شو کاربونیک ایسیډ. نان میټالیک اکساید دی واټر ته مو ایډ کړو مو ته راکړو ایسیډ کاربونیک ایسیډ. دغه ته مونږ ویلی شو ایسیډیک اکساید. ایسیډیک اکساید مونږ وپېژندو چې دا مونږ سره نان میټالیک اکساید دی مطلب دا چې دا مونږ سره نان میټالیک اکساید دی واټر ته مو ایډ کړو کله چې زه واټر ته ایډ کړم مو ته به چې شروع کوي ایسیډ. یو مونږ سره بل دی چې هغه ته مونږ ویلی شو بیسیک اکساید. بیسیک اکساید دا مونږ سره چې شی دی بیسیک اکساید. بیسیک اکساید مونږ پېژنو چې بیس مونږ تفصیل سره مونږ خبره کړې ده چې بیس څه ته ویلی شي ایسیډ څه ته ویلی شي. بیس د لیوس کنسپټ په بنیاد باندې هغه شی دی چې کله الکترون مطلب دی څوک چې الکترون ورکوي هغه ته مونږ ویلی شو بیس. نو پس کوم الیمنٹ دی پست گروپ الیمنٹ دی مونږ سره ټوله دی بیس دی ویلی چې آخري شکل کې مونږ سره یو الکترون دی یو الکترون د چې په کېږي نه دا الکترون به ټوټل الکترون ورکوي نو دغه ته مونږ ویلی شو بیس. بیس هغه سبسټانس دی چې کله الکترون مطلب دا چې دا ډونیټینګ الکترون مطلب چې دا به ډونیټ کوي الکترون دغه ته مونږ ویلی شو بیس. بیسیک دا مونږ سره چې شی دی میټالیک اکساید دی. میټالیک اکساید خو مونږ پېژندل دی چې میټل چې شته نان میټل چې شته. میټل هغه شیونه دی چې هغه څوک الکترون ورکوي هغه ته مونږ میټل ویلی شو ایزیلی مطلب دی چې کرنټ کې پاس کېږي. must of metallic oxide at and water
produce دا به مونږ ته راکړي produce basic solution basic in nature یا basic solution دغه مونږ له شو basic oxide خو مقصد دا دی چې basic دا Arabic words ده دا ډیر شوی دی مطلب دا چې basic معنا ده چې هغه donating electron څوک چې electron ورکوي هغه ته مونږ له شو چې basic base زه مثال ورکم دا basic oxide مو راخستو یو Na2O واټر ته مو اډ کړو دا مو ته روکی مطلب چې بیسک اکساید دی میټالیک اکساید دی هو چې کله واټر ته زه اډ کم مو ته بروکی موږ سره سوډیم څه دی زه په خپل سوډیم ولګوم 2 سوډیم موږ سره 2 سوډیم ولګول یو اکسیجن دا دی یو دا دی 2 هایدروجن دی نو زه به 2 اکسیجن ولګوم د ځکه ډبل پمپ کې مطلب چې 2 اکسیجن ولګیدل 2 هایدروجن ولګیدل چې 2 ملټیپلای مکړو مطلب په 2 کې نو دلته موږ سره 2 اکسیجن ولګیدل 2 هایدروجن مطلب چې میټالیک اکساید دی واټر ته اډ کړو مطلب چې سوډیم اکساید راکړو سوډیم اکساید د موږ سره بیسیک ان نیچر دی بیس دی د موږ سره که زه بل مثال واخلم اداو کې مو بل مثال واخستم Mg میګنیشیم اکساید پلس واټر ته مو اډ کړو دا مو ته راکړي Mg خپل د مطلب چې زه به میګنیشیم اکساید میګنیشیم هایدروکساید مطلب چې میګنیشیم ځکه چې هریسټر کې 2 الکترون دی میګنیشیم بیل ولګولو 2 الکترون مطلب چې 2 الکترون یو اکسیجن دیتا نو میګنیشیم هایدروکساید راکړو میټالیک اکساید دی او چې واټر ته مکاله اډ کړو مونږ یې راکړو مطلب دا چې د موږ سره چې دی بیس دی میګنیشیم اکساید مونږ سره یو بل دی چې هغه ته مونږ یې شو نیوټرال اکساید نیوټرال اکساید هغه اکساید دی نیوټرل اکساید هغه اکساید دی دا نه اسید دی نه بیس دی بالکل نه اسید دی نه بیس دی مطلب چې کله ته واټر ته اډ کې مطلب ته دا نه اسید دی کوي نه بیس دی کوي سرټن یا نیوټرل اکساید اور non metallic oxide chikale at ke when add and water dabunata do not produce no acid and base دا مو سره چې دی نون میټالیک اکساید دی کله چې ز واټر ته اډ کم نو دا مو ته چې شروع do not produce acid in no base مطلب چې نه acid ورکوي نه base که زه مثال ورکم امون سره د H2O NOCO د امون سره چې شي دی نون میټالیک اکساید دی مطلب چې کله دا اوس پلا واټر دی چې کله ته واټر ته بل واټر اډ کینو ته نه ایزر دی کنه بیس دی د امون سره نون میټالیک اکساید دی د امون سره نون میټالیک اکساید دی مقصد دا چې دا چې کله مونږ واټر ته اډ کو دا نه اسید ورکوي نه بیس ورکوي دغه مونږ یې شو نیوټرل اکساید بل مونږ سره د
چې هغه ته مونږ ویلی شو امپوټریک اکساید. امپوټریک اکساید امپوټریک اکساید امپوټریک اکساید داسې اکساید دی چې دا به ډول نیچر وي. مطلب دا چې دا به اسیډ وي بیس به وي. ډول نیچر به وي، دا به اسیډ وي بیس به وي. نیچر به چې شی وي اسیډ وي بیس وي. دا موږ سره میټالیک اکساید دی. میټالیک اکساید metallic oxide or dual nature. Dual nature مقصد دا دی چې دا به اسید وي بیس به وي. dual nature acid and base. که زه مثال ورکم مو یو کمپاوند یعنی یو Al2O3 دا مو راخستو مو اډ کړو چې هایدروکلوریک اسید ته. دا موږ سره چې شی ده دا بیس دی. دا موږ سره بیس دی. دا موږ سره اسید دی. بیس اسید بیس چې کله خپل منځ کې کمباین شي موږ ته به چې شی یو کمپاوند به جوړیږي چې هغه ته مونږ ویلی شو الومینیم اکساید. مطلب دا چې 2 الومینیم دی نو 2 الومینیم به ولګوم. Al2 څو اکسیجن یې دلته دا نه به واټر مالیکول وبسو. مطلب چې 3 اکسیجن دی 6 هایدروجن دی. دغونه به چې شي واټر مالیکول اوبځي. واټر مالیکول اوتل چې کله واټر مالیکول اوتل نو چې کلورین پاتې شول. مطلب چې 2 موږ سره چې شو Al2 مطلب دا 2 الومینیم پاتې شول. موږ سره به جوړ شي Al2Cl3. الومینیم ټرای کلوراید یو سالټ دی چې هغه ته د اسید بیس نه جوړ شو. دغه موږ ویلی شو سالټ. سالټ هغه یو سبسټانس دی چې دا به ډول نیچر کې. مطلب چې ډول نیچر به وي اسید به وي بیس به وي. اسید بیس به ویلی وي چې دا د اسید بیس نه جوړ شو. دغه موږ ویلی شو مطلب دا چې دا موږ سره امپوټریک اکساید دی. سالټ امپوټریک اکساید دی ویلي چې د اسید بیس نه جوړ دی. اسید کریکټر ورکړي دي بیس کریکټر ورکړي دي. مقصد دا چې اوس یو شی جوړ شو د اسید بیس نه. یا یو مو پړې راخسته یوه پړې مو راخسته د ملټي پړې د اموله پړې مو راخسته. مطلب دا چې دا مو جاګ ته ورچوله. چې کله زه جاګ ته ورچوم زه چې کله چې کم مو ته محسوسیږي مو ته پیل کېږي د ملټي والا پړې خوانده د اموله پړې خوانده ویلې د پړې جوړه ده د دوو شیو نه د اموله د ملټي والا نه. نو دا د هغه څرنګه امپوټریک اکساید دغه ته ویلی شي چې د اسید بیس نه جوړ شو نو کریکټر به دواړه ورکېږي که نه یې به ورکېږي. نو سالټ دی که نه سالټ یخ شي نه د اسید بیس نه جوړ دی. نو ډول نیچر به ویلې اسید بیس بہت سایډ چې شي بہت مطلب دی چې دا به کریکټر د اسید بیس ورکېږي. نو بل موږ سره جوړ شو واټر. څو واټر مالیکول جوړ شول 3H2O. زه بل مثال خلم که زه یو بل مثال رخلم Al2O3 پلس مغه 2 سودیم هایدروکساید مو راخستو. دا هم ته روکي دا نه به چې شه کېږي یو واټر مالیکول بسو لوره چې پت شول دا نو به سال جوړېږي. یو واټر ولته مونږ چې شه یو سال جوړ کړو 3 واټر مالیکول 3 واټر مالیکول مونږ وبسل. څنګه به وځي اول به زه ولګوم Al2 مونږ سره چې شی پاتې کېږي. اول به زه سوډیم لګوم سوډیم نو 2 سوډیم دی 2 سوډیم به ولګولو. مونږ سره الومینیم څو دی 2 نو 2 الومینیم 2 سوډیم مطلب چې 2 سوډیم چې کله ته لګوې نو دلته به ولګو 2 سوډیم An2 Al2 مطلب چې 2
الومنیوم دی دوا چی شه دی سودیم نو یو اکسیجن دا ده دلتا یو چی شه دی دوا هیدروجن دی دوا هیدروجن دا ځکه دوا اکسیجن دلتا دی یو اکسیجن بدل روشي مقصد دا بشي چی شه الومنیوم اکساید ټوکی به زره پیر کو نو چې کله ټوکی زره پیر کو مطلب دا چې دا موږ سره ټوټل څه شي زه دا ختم کم موږ سره پاتې شو 2 سودیم الومنیوم اکساید مقصد دا چې دا موږ سره څه جوړ شول 2 الومنیوم 4 اکسیجن 2 سودیم ولګول دغه موږ له شو سالت موږ سره یو سال جوړ شو دا سال جوړ شو پلس دلتا یو واټر مالیکول پاتې شو 2 هایدروجن پاتې شو نو دا دانه به جوړیږي موږ سره چې شه واټر مالیکول نو مقصد دا چې دا موږ سره چې شو واټر یو واټر جوړ شو یو سال جوړ شو دغه مونږ له شو امپټریک اکساید هغه اکساید دی چې دا ډول نیچر دی اسید باوي بیس باوي دی اسید بیس نه شي چې جوړ شي هغه بو امپټریک اکساید وي که زه د ریشم چې هغه کم سیمپل داسې ولیکم دا یو مو یې دا راغستو موږ سره څو دی ټوټل 2 الومنیوم دی زه به 2 الومنیوم ولګوم موږ سره 3 اکسیجن دی زه به 3 اکسیجن ولګوم موږ سره 6 HCl دی مطلب چې هایدروکلوریک اسید موږ سره ټوټل کلورین دی 6 نو 6 کلورین به زه به سیمپل 6 کلورین ولګوم 6 کلورین موږ سره اوس دلته چک کېږي دا باندې چې شه ده کلورین باندې موږ سره نیگیټیو چارج ده په دا باندې پوزټیو چارج ده اکسیجن باندې نیگیټیو دا باندې ټوټل هایدروجن باندې موږ سره چې چارج ده پوزټیو چارج اوس دلته به اټریکشن کی مطلب چې اټریکشن به څنګه کی پوزټیو نیگیټیو خپل منځ کې چې شي اټریکشن وشي مطلب دوا یو واټر مالیکول به چې کله یو واټر مالیکول وته نو دا کلورین به چې شي دا د الومنیوم سره بوند جوړ کی الومنیوم دغه مونږ له شو چې شه مخته به چې جوړیږي مخته مقصد دا چې دا به جوړیږي اوس دا الومنیوم اکساید خپل واټر مالیکول زبې یو واټر مالیکول مدل ته وبسالو واټر مالیکول اوته جوړ شو 2 الومنیوم دی 3 اکسیجن دی مطلب چې 3 اکسیجن دی مطلب چې 3 اکسیجن جوړ شول الومنیوم کلوراید تو زبو الومنیوم ولګوم 2 الومنیوم موږ سره 3 اکسیجن دا پاتې شول نه 2 ازکه چې یو اکسیجن واټر مالیکول کې مو ولته ولګالو واټر مالیکول او ته 2 اکسیجن پاتې شول چې کله 2 اکسیجن پاتې شول موږ سره ټوټل هایدروجن څو مو وتل دا سره 3 چې شي دي 3 مطلب چې واټر مالیکول بخپل وځي مطلب 3 واټر مالیکول او وتل چې کله 3 واټر مالیکول او وتل هایدروجن ختم شول هایدروجن ټوټل چې شوال یو موږ سره چې پاتې شول 2 الومنیوم پاتې شول مطلب چې موږ سره 6 کلورین پاتې شول نو زه به ولګوم 2 الومنیوم 2 الومنیوم Cl3 الومنیوم ټرای کلوراید د موږ سره چې شو سال جوړ شو که زه د لاندې دا ریاکشن ولیکم دا سیمپل زه داسې ولیکم مطلب چې موږ سره 2 الومنیوم دی زه به 2 الومنیوم ولګوم Al2 موږ سره 3 اکسیجن دی زه به 3 اکسیجن ولګوم 3 اکسیجن موږ سره دلته ریاکشن کوم پروډکټ دی سوډیم 2 سوډیم هایدروکساید دی نو 2 سوډیم به ولګوم 2 سوډیم موږ سره 2 اکسیجن دی زه به 2 اکسیجن ولګوم 2 اکسیجن 2 اکسیجن 2 هایدروجن دی نو 2 هایدروجن ولګول اوس دلته چې شه د پوزټیو نیگیټیو خپل مان چې شه کی دا باندې پوزټیو چارج ده پوزټیو نیگیټیو
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव او زغه باندې کوم دا باندې پوزټیو چارج ده سوډیم ځکه چې الکترون ورکوي اوس پوزټیو نیگیټیو خپل مان کې چې شی وکي اټریکشن ټو سوډیم الومینیم اکساید به جوړیږي دا به چې شي سوډیم او دغه سوډیم ټو سوډیم الومینیم اکساید خپل مان کې اټریکشن وکي مطلب یو واټر مالیکول به وځي دا نه یو واټر یو اکسیجن د زون سو بسي مطلب چې دا چې شی د سره به بون جوړ کی نو دغه مونږ له شو چې شی دا مونږ سره چې شی دا مطلب چې اکساید وو اسیډیک اکساید بیسیک اکساید نیوټرل اکساید امپورټریک اکساید مطلب چې اسیډیک اکساید هغه اکساید دی چې کله مونږ سره واټر د نون میټالیک اکساید دی چې کله واټر ته اډ کو مونږ تر وو اسید کوي لکه مونږ سره P4 او 10 دی مونږ سره فاسفورس اکساید دی مطلب چې شی واټر ته مو اډ کړو نون میټالیک اکساید دی مطلب چې واټر مونږ ته اسید روکو فاسفورک اسید SO3 نون میټالیک اکساید دی واټر ته مو اډ کړو H2SO4 سلفیوریک اسید روکړو CO2 کاربن ډای اکساید د موږ نون میټالیک اکساید د واټر ته اډ کړو مطلب H2CO3 روکړو کاربونیک اسید بیسیک اکساید هغه اکساید دی چې کله موږ واټر ته اډ کو دا موږ ته چې شی بیسیک سولوشن کوي بیسیک بیس پرو کوي مطلب دا دی چې N2O سوډیم اکساید مطلب چې واټر ته اډ کړو 2 سوډیم هایدروکساید روکړو نو سوډیم هایدروکساید د موږ سره چې شی د بیس ته دا موږ سره چې شی دی بیس دی میګنیشیم اکساید واټر ته اډ کړو چې شی میګنیشیم اکساید د موږ سره بیس دی بیس یې موږ ته وکړو دغه موږ له شو چې شی بیسیک اکساید موږ خبره وکړه چې نیوټرل اکساید اکساید دی چې کله موږ سره د نون میټالیک اکساید دی او چې کله واټر ته اډ کو دا بنا دی ډو ناٹ پروډوس اسید ان بیس نه به اسید روکوي نه به بیس روکوي ځکه چې واټر خپل واټر دی چې کله ته بل واټر ته وچوي مطلب اډ کې مطلب دا نه اسید در کوي نه بیس NO مطلب چې دا واټر ته اډ کې نه اسید در کوي نه بیس CO کاربن مونو اکساید دا چې کله ته واټر ته اډ کې نه اسید در کوي نه بیس بیا موږ امپیټریک اکساید وکړو چې امپیټریک اکساید د موږ میټالیک اکساید دی خو ډول نیچر دی اسید ان بیس ډول نیچر مقصد دا چې دا اوس دلته موږ سره چې شي د موږ سره اسید کور کی د موږ سره بیس کور کی لیوس کنسپټ کته نه لیوس کنسپټ کنسپټ چې هغه چې شی الکترون ورکوي هغه به بیس کور کی نو دلته موږ سره بیس کور کړه نه د ځکه اسید کور کړه د ځکه بیس کور کړه ده مطلب چې موږ سره دا چې شی د الومینیم ټرای اکساید چې هایدروکلوریک اسید ته مو چې اډ کړو نو الومینیم ټرای کلوراید روکړو سالټ روکړو پلس 3 واټر مالیکول روکړو نو دغه مونږ له شو چې امپورټریک اکساید مو مثال در کړو چې کله مقصد دا چې دوی پړې د راخسته مطلب ملټي یا د عمله پړې د راخسته د دوړ دو جاګ ته اډ کړي چې کله ته جاګ ته اډ کې دا بوته چې شی وی چې کله ته چې کېته ته مخصوصي کی دوړ پړې د جاګ د ملټي والا نو مقصد دلته دا خبره مدا سه وکړه چې امپورټریک اکساید د دوه شونو جوړ دی لکه د ملټي د عمله پړې مسول مدر کړو دا بیس ته دا اسید د خو خپل مانس کې کمباین شي دا نه یوسال جوړيږي ویلې د اسید د بیس دوړه کمباین چې کله کمباین کیږي نو کریکټر به دوړه ورکوي نو سال چې کله جوړ شو خدای موږ سره چې شی امپورټریک اکساید شو مطلب چې دوړه کریکټر به ورکوي نیچر به اسید بیس وي نن مقصد دا و چې نه موږ سره اکساید وو اسیډیک اکساید بیسیک اکساید نیوټرل اکساید امپورټریک اکساید نن مطلب چې مخکې بیا ټاپک وو مطلب چې ریاکشن اف اکساید وذ واټر ریاکشن اف اکساید وذ ډایلوټ اسید مطلب نارمل اکساید پر اکساید سپر اکساید موږ واټر ته کلیکټ کوو نارمل اکساید پر اکساید سپر اکساید کچری موږ سره هغه اسید ته اډ کوو H2SO4 یا سلفیوریک اسید سره هغه موږ ته چې سالټ ورکوي پلس واټر ورکوي نن ټاپک مطلب چې نن اکساید او دا ډېر امپورټنت ټاپک دی والسلام